په یوکراین کې د روس د حملې وروسته په دغه هیواد کې ګڼ شمېر پاکستانیان زده کوونکي او نور خلک هم په هغه ښارونو کې ګیر دي چېرته چې جګړه روانه ده. د پاکستان حکومت د زده کوونکو په اړه ویلي چې د سفارت سره د په رابطه کې اوسي او د خارجه چارو وزارت ویلي چې زده کوونکي زر تر زره ترنوبل ښار ته لاړ شي او هلته د دوی سفارتخانه په مکمله توګه فعاله ده او کولی شي چې د دوی د یوکراین نه راوستو بندوبست وکړي. د خیبر پښتونخوا صوابع سره تعلق لرونکي ثناء الله د یوکراین په سومي ښار کې د طب پوهنتون کې د دریم کال زده کوونکي دي. په دې پوهنتون کې ورسره 15 نور زده کوونکي هم دي او د تیرو 2 ورځو نه دغه ښار د روسي پوځیانو په ولقه کې دي. ثناء الله وایي چې دوی د تیرې یوې هفتې راسي د پاکستان د سفارتخانې سره رابطې کوي خو د سفارت لخوا ورته ویل کېږي چې ترنوبل ښار ته لاړ شي. دغه 24 باندې دی حمله وکړه نو موږ د امبیسي سره تیرې هفتې نه په رابطه کې یو خو هغې موږ ته ښه ریسپانس نه راکوو. اول خو موږ په دې کو ساتلو چې موږ ټول انتظامات کړي دي نو موږ د دې وجې ځان د وتو سیستم ونه کوو. موږ وایو چې زه بس امبیسي کړی د هغې ویډیو بیان جاري کوم. چې کله بیا حمله وشوه بیا موږ امبیسي ته کال وکړو هغې موږ ته وایي چې سومي دا تاسو چې کوم ځای کې نو دغه ځای کې ګرانه تاسو ځان په خپله وباسئ. نو بیا موږ پرون چې دی نو خپله کوشش وکړو چې یاره وځو دلته نه. نو پرون چې موږ کوشش وکړو نو موږ رشین فورسز وی چې تاسو علاوه نه تر څو پورې چې موږ نه پرېښو. نو بیا موږ امبیسي ته وویل چې د کشانو هغې موږ نه پرېږدي تاسو موږ لسه چلو کوي ځکه چې دلته هېڅ قسمه ترانسپورټ نشته نه ټرین شته نه بس شته هېڅ هم نشته او نه موږ سره د پیسو څه بندوبست شته ځکه چې ایکسچینج بینکونه هر څه بند دي. د خوراک سیستم دغه صرف چې لوکل دوکانونو کې حیوان میلاویږي بس هغه خورو نور په غټ مارکیټونه ټول بند دي او چې کم کولاو دی کې څه شته نه. د پاکستان پی آی ای ویان عبدالله ویلي چې پی آی ای په یوکراین کې د ګیرو شو پاکستانیانو د پاره فضایي عملیات ترتیب کړي او سبا د اتوار پر ورځ د پاکستان نه پولند ته د 2 الوتکو تیاری مکمل کړي شوې دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د یوکراین په پوله نږدې ښارونه او ځانګړي ډول د ایرپورټ انتظامات پوره نه دي ځکه په ممکنه توګه الوتکې د پولند دارالخلافې وارسا ته تللی شي. طالب خان شیرپو دلبر نیوز 400